أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما سورة النساء 158 نمبر آیت بل رفعه الله إليه بلکہ اللہ تعالیٰ اوچت کڑے دا عیسیٰ علیہ السلام الیہ خپل ځان طرف ته یعنی اسمانون ته بولې دي انو يهوديان چې کومه دعوه کوي چې موږ وجلې د باقي باندې فخر کوي یو د پیغمبر په قتل باندې خوشاله دل او فخر کول د ځان له کوپر دي او دویم دا چې په خپل دعوه کې دروغجن هم دي ځکه الله تعالی غا اسمانون ته بولې وکانه الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی غالب او حکمت والا غالب مطلب دا چې الله تعالی د ارادې نه څوک بار کړي نشي چې کوم اراده وکړي دغه سکیږي حکیم حکمت والا د عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولو کې لوی حکمتونه دي او بیا ورا کوزيږي د پلاس په شرعي نظام نافذيږي د پلاس باندې بدجال وجلې کیږي نو د اسمان ته خېجولو کې حکمتونه شته وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ او نشتره اس یو اهل کتاب مگر خامخا به د ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه د دې حاصل دا چې کله عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوز شي اهل کتاب چې څومره عیسایان او يهوديان دي عیسایان اگر چې عیسی علیه السلام مني خو په صحیح معنی کې نه مني ځکه دوی سره شرک کوي او يهوديان د عیسی علیه السلام د پیغمبري قائل نه دي نو د عیسایانو اصلاح وشي هغه عقیده به صحیح شي او د عیسی علیه السلام باندې به صحیح ایمان راوړي کم چې يهوديان دي يهوديانو کې به دوه قسم ناراضي یو قسم هغه چې عیسی علیه السلام به ایمان راوړي او د عیسی علیه السلام پیغمبري به قبول کړي دویم هغه چې کوم بکلک پاتې کیږي منکر پاتې کیږي هغه د عیسی علیه السلام پر اساس باندې وجل کیږي بیا نو په دغه زمانہ کې بس صرف اسلام پاتې شي د ټول دینونه به ختم شي د دنیا نه نو الله تعالی وایي چې نشته هیڅ یو اهل کتاب مگر خامخا به ایمان راوړي به په عیسی علیه السلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه عیسی علیه السلام چې وفات شوی نه دغه نه مخکې چې کله راکوز شي نو دوی به ایمان راوړي دا تفسیر او دا ترجمه د صحیح حدیثونو ثابته ده چې د عیسی علیه السلام نه کوزیدونه مخکې به دوی په هغه باندې ایمان راوړي د ځینې خلکو ارائه دا ده چې دې مطلب د څه دی چې نشته رئیس یو اهل کتاب الا ليؤمنن به مگر خامخا به ایمان راوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موت مخکې د خپل مرګ نه یعنی چې د يهود د اهل کتاب مړ شوی نه دغه نه مخکې په ایمان نه راوړي د دې مطلب عقیده سے بیانای چې کوم وخت عیسی علیه السلام الله تعالی پیغمبر کو او خلکو ونه مانو د هغه زمانه د روان در قیامت پورې چې کله اهل کتاب مړ کیږي نو کله چې حالت النزع د ورسېږي د روح تی وزي الله تعالی د سترګې کولاو کې او د برزخ حالات ویني نو په دې ټیم کې وته الله تعالی د موخه چې عیسی علیه السلام پیغمبر دغه پیغمبر ته موخه خو په دې ټیم کې د عیسی علیه السلام منل او دغه پیغمبر تسلیمول د صحابه په ټیم کې د څه پیدا نه کوي نو مطلب دا چې اسی به منای ځن کدن په ټیم کې خوراشي بخکاره باندې په صحیح ژوند کې ومنای چې پیدا ترکی خود اولانه تفسیر ترجمه د ډېر روایتونو ثابت دي کوم چې متواتر روایت دي نو بده وجه باندې هغه روایت هغه ترجمه او تفسیر مضبوط دي صحیح دي و یوم القیامت بورز د قیامت باندې یکون ابدا عیسی علیه السلام علیهم بدی اهل کتاب باندې شهیدن گواه دې خبره باندې به گواهی چې پیغمبر او تاسو منل نه یم گواه وي نو د دې نه معلومه شو چې عیسی علیه السلام اسمانونو کې دي خپل ټیم باندې براکوزيږي هغه ټیم باندې به اسلامي نظام نافذي او اهل کتاب به دې باندې خامخا ایمان راوړي بغیر د ایمان نه بس پاتې کیږي نه د عیسی علیه السلام د اسمان نه براکوزیدلو باندې تقریبا سل روایت چې کوم متواتر روایت دي سلو پورشته دي چې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دي او راکوزيږي په دنیا باندې نظام قائموي بدې د امت اجماع هم د عیسی علیه السلام براکوزيږي نو که په دې زمانہ کې هغه فرقې چې کم د عیسی علیه السلام د راکوزیدونه منکر دي او د عیسی علیه السلام د حکمرانی نه منکر دي نو په اتفاق د علماو د اسلام نه بهر دي د کافران دي اگر کډیر احکام د اسلام مني خو جدي قطعي حکم نه چې باغی بارک سل روایت شته دي کم چې شاش نرشا کشمیری رحمه الله خپل کتاب کې لیکلي دي او یا د هغه باندې د امت اجماع ده نو د هغه باوجود انکار کوي چې عیسی علیه السلام نشره د دنیا ته د قطعا کفر دی ابدي کې څه شک نشته
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم. د دې ځکه نه د اهل کتاب نور قباحتونه ذکر کیږي او د قباحتونو سره سره نور عذابونه هم ذکر کیږي چې د قباحتونو په وجه باندې الله تعالی دوی له داسې عذابونه ورکړي دي چې هغه مخکې ذکر شوي نه دي. الله تعالی په ظلم من الذين په سبب د هغه ظلم چې د هغه کسانو له طرف نه وحادو چې يهوديانو حرمنا من حرام کړي و علیهم بدیمان طیبات پاک سيزونه کم سيزونه چې پاکي غم په حرامو او حلت لهم چې مخکې حلال د دوی لپاره بیا به يهوديانو باندې حرام شو. د موسی علیه السلام په لاس باندې په دوی باندې حرام شو. د دې تفسیری باس په سورۃ انعام کې تر شوی دی چې ډېر سيزونه داسې و چې جایز او حلال خو ردی د ظلم او سرکشي په وجه باندې الله تعالی په دوی باندې حرام کړیو. وبصدهم او سبب د دوی د بندولو د خلکو لره عن سبیل الله ادلار د الله نه کثیرا ډېر زیات. یو د ظلمونه ګناونه کول تحریف په کاو کتابونو کې او دیم خلق به د الله تعالی د لارې نه بنداو واخذهم الربا او قسطبه السود وقد نهوا عنه دوی د دینه منی شو چې سود بناخلي تورات کې هم دا سود حرام دی دوی بیان کاو. واکلهم اموال الناس بالباطل او خړل د دوی مالونو د خلکو در بالباطل په ناجایز طریقه باندې رشوت سود غصب دا ناجایز طریقې دی په دې طریقو باندې پر دې مال به ضبط کاو. واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما مونږ تیار کړی د پاره د کافرانو د دوی نه عذاب دردناک. د هر کافران دي په دې خبرو کافران شوي دي اگر چې دوی خپل کفر مني نه ځان د اهل کتاب وي خو بیا هم د کافران دي او د پاره دردناک عذاب دی. لكن الراسخون في العلم منهم لیکن هغه کلک خلق په علم کې ردوینه راسخ په علم هغه چاته ویل کېږي چې د خپل پوی سره سره په عمل هم بیرته وي. کله چې د پوی سره عمل هم موجود دی د راسخ په علم ویل کېږي او چې د دې علم سره پوی نه نو دا هم راسخ نه دی. یا عمل یې خو علم نه یا علم یې خو عمل نه نو په دې دواړو ټیمونو کې دا راسخ کېدی نشي. والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك نو کلک خلق په علم کې د دوی نه د اهل کتابونه او هغه مؤمنان یؤمنون بما انزل اليك چې ایمان لري په هغه څه چې نازل شوی دی ته پیغمبره وما انزل من قبلك او هغه چې نازل شوی دی مخکستانه آسماني کتابونه والمقيمين الصلاه هغه چې قائمون کې د مانځه لره اقامت د مانځه ته ویل کېږي چې د هغې دپاره یو نظام موجودي او نظام داسې دی چې کله څوک مونځ نه کوي هغې ته سزا ورکوي او چې کوم مونځ کوي نو هغه د مونځ پابند پاتې کېږي. نو په الحال په دنیا کې ادا د صلات شته خلک مونځونه کوي خو اقامت د صلات په دنیا کې نشته په الحال ځکه د هېڅ ځای کې د مونځ دپاره شرعي مستقل نظام نشته دی چې هغه خلک راونیسي مونځ ته یې راولي. نو په دې وجه به جمع به هم ولاړې خلک به لوبې هم کوي خلک به دوکانونو کې هم ناستي ځکه چې اقامت د صلات نشته دی او ادا د صلات شته دی. اقامت د صلات کې چې دا ځان له یو مستقل باب دی چې کم کس جمع مونځ پرې دی نو هغې به سزا وي او چې کم کس بیخي مونځ نه کوي د هغې به جرم هغې سزا به صحیح. نو په دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله رای دا اگر چې مختلف رایګانې پکې شته مجتهدینو رایګانې پکې شته خو د امام ابو حنیفه رحمه الله رای دا ده چې کوم سړی جای مونځ ته رانغی بل ځای کې موجود بل ځای کې پیدا شو ونیولی شو د مانځه په ټیم کې نو اسلامي نظام او شرعي حکومت به دا سړی ونیسي د بل مانځه پورې به جیل کې واچي. که د دې سره اصلاح شو خو ښه ده که اصلاح نه شو نو سزا به له بیا ورو ورو ډېروي تر دې حده پورې چې دی ټیک شي. دغه ته اقامت د صلات ویلی کېږي. نو الله تعالی وایي چې دوی به قایموونکي مانځه لره اقامت د صلات به دې کې موجود وي. نو عام خلک په دې کې خطا کېږي چې دا ادا کول د مانځه او اقامت د صلات به ګڼي یو شی. نو خلک وایي که دا موږ کوم مونځ چې من کوو نو دا اقامت د صلات د اقامت د صلات نه د ادا د صلات دا موږ مونځ کوو خو مونځ قایم کړی نه دی ځکه چې نظام یې نشته دی. او د مسلمانانو نه مطالبه دا ده تاسو به د هغې دپاره نظام جوړ کړئ. والمؤتون الزکات او هغه چې ورکوونکي زکات لره والمؤمنون بالله او ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې اولئک دغه کسان سنؤتیهم زر چې موږ به ورکړو دوی ته اجرا عظیما اجر لوی.
نو اهل کتاب کم قباحتونه چې ذکر شي او باغې کې ځنې کسانو صفاتونه ذکر شي هغه کسان چې کم اهل کتاب هم دي خو بخپل علم کې داسې کلک دي چې بخپل علم یې عمل شته نو هغه کسان هغه ایمان لري په هغه څه چې نازل شوی تا ته پیغمبر او په هغه څه باندې نازل شوی رسالت وړاندې قیامون کې د مانزه هم دي زکات هم ورکوي اخرت باندې هم ایمان لري نو دغه نورس الله تعالی او سنؤتيهم اجرا عظیما موږ ورکو دي ته اجر ډیر زیات په اهل کتابو کې په عیسایانو کې چې کم کسان راسخ په علم د هغه مشر چې کوم د نجاشي بادشاه او د حبشي کوم بادشاه چې و نجاشي چې دار انجیل حافظ او لوی عالم او راسخ په علم انو د سره خپل ملګری ورسره ډیر زیات چې هغه ایمان راوړی د مسلمانان پاتې شوی د اخره پورې او په يهوديانو کې چې کوم خلک راسخ په علم هغه مشران اولنی سر کې عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ دی ثعلبه رضی الله تعالی عنہ دی چې دوی عالمان هم خپل علم عملو او د اخره پورې د مسلمانانو سره کلک پاتې شوی دي نو په دې ځکه کې د هغه اهل کتابو چې کوم مؤمنان دي او د راسخ په علم دي د هغه صفاتونو مدح ذکر شو او د هغه د فارنه خوشخبری ذکر شو چې د الله تعالی اجر خامخ ورکړي د نور روایتونو ثابت دي چې اهل کتاب چې کله ایمان راوړي نو دوی ته اجر هم ډبل ملایويږي د مخکینی کتابونو هم او د قران هم لوی اعزاز دي ځنې خلک په پښتنو باندې کم چې قومي تعصب لري د پښتنو نه علاوه قومونه دي او د پښتنو سره تعصب لري او د يهوديانو او د انګريزانو منسوبې دي چې د دې قومونو منځ کې نفرتونه نفرت کې ولاړ دي په قومي لحاظ باندې موږ نه دښمنۍ د اسلام په سر پکار وي خو دښمنۍ د کافرانو سازش تاره چې قومي لحاظ باندې د دښمنان شي نو په خپل باندې به اتفاق او اتحاد ختم شي د کفر غلامان بشي لکه څنګه کومه پالیسي چې د فرعون و چې هغه بن اسرائیل ډلې کړي 200 قبیلو کې تقسیم کړي او د یو خلاف به جنگول ته خو په ادارو په ذریعہ باندې نو داسې د قومي متعصبین وایي چې بختانه چې کوم دي د بن اسرائیل نسل د سر عیب نه دی کله بن اسرائیل نسل شو ایمان لري نو د قیمتي خلک بدیده چې ډبل اجر بوته ملایوي شي او که داغي نسل نه نو ام صعيب نه دی ځکه چې لا حسب ولا نسب په اسلام کې د خبر هیڅ حیثیت نشته او دغه برتری چې کوم دانو دا په تقوا سره ملایوي او تقوا باغ چا کی چې کم په علم باندې عملي خپل علم یې عمل کړي اسماني او هغه باندې عمل همي ځنې خلک چې کم دین پښتانه منسوب کوي منګولیت ته چې دا چنګیزیان دي منګولیان دي او هغه دلیل په دې باندې دا وایي چې هغه چې کوم د خان اصطلاح د چیر خان هغه حکمران ته وایي نو دغه خلک خان پښتون ته وایي پښتانه ته خان وایي او دا د هغه نسبت باندې دوی وایي چې دا منګولیان دي او دا د چنګیز خان اولاد دي دا هم څه عیب نه دی چې سړی کله مسلمان شنو په قبیله باندې څوک خرابېږي نه نو قبیله رضی الله عنه حبشي و او د حبش قوم سره تعلق او چې ایمان راوړ دومره لوی اعزاز یو چې کله خلکو خپه کې وزن نه کاو نو الله تعالی شپه او دکړو سار کېدنه او نبی علیہ السلام فرمایي چې کله ځل معراج په واقع کې خپل جنت تور مکه شاره وورېدو چې میکتل نو بلال رضی الله عنه پکې ولیدو به هر حال باندې تقوا چې کومه د یو بنیادی څه د انسان د مرتبه لپاره دا چې بچا کې مونږ هغه ته بغدور نظر پکار دی کله به روس کې وسیږي به انګريزانو سره برتانیا او امریکا کې وسیږي بار ځای کې وسیږي او چې کوم سره بد عمل او گمراهونو کې زم په خاندان کې به قوم کې وام گمراه دي او که بهارو نام گمراه دي نو بده وجه باندې دې ځکه کې د اهل کتاب په ځایل ذکر شو چې کم اهل کتاب هم دې ایمان هم راوړل هغه ته اجر ډبل ملایوي نور روایتونه روس په ځکه کې پاس راشي موضوع راشي بس بسم الله الرحمن الرحیم